نورو محترم مسلمانانو د زندګۍ یو بهترینه وظیفه در کوم د زندګۍ د تیرولو د زندګۍ د خوبصورته نه خوبصورته کېدو دپاره ډیره زیاته اسان ترینه ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده د لا حول ولا قوة الا بالله. دا وظیفه محترمو تاسو شروع کړئ، تاسو د زندګۍ خوبصورته کېدو هغه ترتیب واورئ، زندګي هم ډیره زیاته خوبصورته شي، زندګۍ هم د خوشحالو نه ډکه شي. نور الله تعالی هم تاسو خوشحالي راوسته. روژه هم تېره کړه که نه، د روژې نه پس الله تعالی دا خوشحالي دا تهوار دا یو اسلامي تهوار دی، الله تعالی مو تاسو ته د روژو په بدله کې یعنې یو خوشحالي راکړې ده. هر قوم هر قبیله هر مذهب والا خپل خپل تهوار وي. محترمو زما ستاسو دپاره خوبصورت تهوار ده، اولی اختر دی، غټ اختر دی او کوچنی اختر دی. نو الله تعالی د دې ډېرې خوشحالۍ هم تاسو ته درکړي او الله تعالی ستاسو ډېر مبارک کړي د اختر، او الله تعالی مو حاجتونه پوره کړي. محترمو دا 2-3 ورځې ما تاسو داسې تېرې کړلې که نه، نو ګوره داسې خبره ده که نه چې کومه زندګي الله تعالی راکړې، کومه خوشحالي راباندې الله تعالی راوستې. ګوره کله چې انسان په خوشحالۍ کې الله تعالی یادوي که نه، انسان په خوشحالۍ کې الله تعالی یادوي، نو کله چې د انسان باندې خفګان راشي، پریشانی پې راشي، نو فرشتې الله تعالی ته وایي ای الله د انسان ته په خوشحالۍ کې هم یاد کړي، الله په ده باندې اوس خفګان دی یاد کړي. او کوم انسان چې په خوشحالۍ کې خپل الله هیر کړي، خپل الله یاد نه کړي، نو بیا الله تعالی دی په غم کې هم نه یادوي. لهذا نن به مو تاسو خوشحالي ده، نو چې دې خوشحالۍ موقعو کې الله تعالی یاد کړو، د الله تعالی ذکر کوو، د الله تعالی دپاره مونځ کوو، دغه رنګې خپل معمولات کوو، خپل وظایف کوو، خپل تلاوتونه کوو، الله تعالی به زما ستاسو زندګي خوبصورته جوړوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز محترمو قابل قدر مسلمانانو او خویندو هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې د الله تعالی ټولو مسافرو حامي او ناصر مددګار شي. محترم مسلمانانو خوشحالي خو تېره شوه، الحمدلله اختر هم تېر شو، روژه هم تېره شوه، دغه شان غټ اختر هم الله تعالی راولي. دا هم تاسو د خوشحالۍ الله تعالی یو نعمت دی. ده ګوره که انسان وایي چې الله تعالی زما په نعمتونو کې اضافه وکړي، نو دی په خپلو نعمتونو باندې شکریا ادا کوي. نعمتونو شکریا څه ده؟ نعمتونو شکریا ده چې خپل لاس، غوږونه، پوزه، سترګې، زړه الله تعالی راکړی ده، د الله تعالی په اطاعت کې صرف شي. دا زندګي د زندګۍ قوت الله تعالی راکړی، د الله تعالی په اطاعت کې ولګولی شي. که چېرې د الله تعالی په اطاعت کې د زندګي دا طاقت او دا پیسې دا هر څه ونه لګول، نو الله تعالی به دې باره کې مو تاسو نه تپوس کړي چې صحت مې درکړی و، عافیت مې درکړی و، نعمتونه مې درکړي، دې بدله کې دې مال سره وړي. دا لږه زندګي ده، لهذا د لږې زندګۍ د خوبصورته کېدو دپاره علماو دا وظیفه ډېره زیاته بهترینه ښودلې ده چې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. چې کوم انسان 100 وارې کوي محترمو، نو ستاسو به الله تعالی ډېر حاجتونه پوره کړي. یو حاجت به پکې داسې وي چې الحمدلله هغه هم زه کومه او ما ته د دې وظیفې په خپله پته ده. دا یو حاجت چې دی محترمو، هغه د مال دولت دی، هغه د فراخۍ دی، هغه د خوشحالې زندګۍ دی، هغه د خوبصورته زندګۍ تېرولو دپاره یو خزانه ده. نو دا وظیفه چې څوک 100 وارې کوي، کو سحر یې کوي، کو مازدیګر یې کوي، کو ماښام یې کوي، کو هر ټیم یې کوي، تاسو ته اختیار دی. خو 100 فیرې شروع کړه او پابندۍ سره روزمره یې کوه. مطلب داسې نه چې 10 ورځې دې وکړه، یو میاشت دې وکړه، بیا دې پرېښوده، نه، روزانه په اعتبار سره دا وظیفه انشاءالله کوه، روزانه په اعتبار سره یو وخت مقرر کړه. انشاءالله ته وینه چې ستا زندګي څومره خوبصورته کېږي دې وظیفې برکت سره. الله تعالی د څومره وسعت درکوي، فراخي درکوي، خوشحالیانې درکوي، ځکه دا د الله تعالی د خزانو وظیفه ده. او د الله تعالی د خزانو وظیفه چې یو انسان ته میلاو شي، نو محترمو د انسان ته بیا هېڅ فکر او ټینشن او غم نه دی پکار. لهذا وخت هم ډېر قیمتي دی، خپل وختونه هم قیمتي کوي، خپل جسمونه هم قیمتي کوي، خپل ځوانان هم قیمتي کوي. موږ ته هم ډېره دعاګانې کوي، موږ تاسو ته ډېرې دعاګانې کوي. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته، الله تعالی مو د زړه مرادونه، حاجتونه، جایز خواهشات پوره کړه. موږ ته ډېرې دعاګانې کوي، موږ تاسو ته کوو جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.